باب فضل السجود دا باب دے په بیان د فضیلت د سجدے کی گورے علماء کرام او صلحاء امت امام بخاری رحمه الله دلته کې باب په فضیلت د سجود منعقد کړي دي. حالانکہ فضیلت القیام یا فضیلت الرکوع یا فضیلت القعود باندې امام بخاری باب ند منعقد کړي. نو سوجدا چې د سجود په فضیلت باندې امام بخاری انعقاد د باب کوي. محدثین عظام فرمایي چې د امام بخاری مزاج داده چې د په تراجم کې بعض داسې احادیث ته اشاره کوي چې یا خود دې په شرط باندې ني. ٹھیک شو چې کوم روایت وی صحیح خو علی شرط البخاری ني. نو امام بخاری په تراجم کې هغه حدیث ته اشاره وکي. لکه تاسو ته ابي داود کې دا حدیث ویل شوی دی، تاسو ویل دی اقرب ما يكون العبد الى الله ان يكون ساجدا. د مز په ارکانو کې چې کوم رکن کې زیات قرب یو مزګزار ته ملاویږي د الله نو په حالت ته سجدي ملاویږي. نو چونکه حدیث کې اقرب ما يكون راغله او حدیث ابي داود هغه علی شرط امام البخاری نو امام بخاری هغه ته اشاره وکړه چې فضل السجود د سجدي ګور لوی فضیلت ته. څنګه لوی فضیلت ته؟ اقرب ما يكون عبد الله يكون ساجدا. دیم وجہ امام بخاری د فضیلت سجود ذکر کړي چې هغه د مستفاد من هذا الحديث دا هغه وجه صدا ګوره پرز د قیامت ایماندار سره مسلمان وجه د معصیات او چې کله د جهنم ته واچول شي نو دې ټول اعذاب جلوس شي او بسوزول شي الا مواضع السجود هغه به نه سوزول کیږي. نو معلومه شوا فضیلت السجود الله ته په اخلاص ډیری سجدي کوي. دغه سجده هی ستاسو د بدن او ستاسو د جسم محافظه ده. نو دې لپاره فضیلت السجود امام بخاری باب منعقد کړ. او بل دا حدیث کوم دې تاسو مغازیو کې ویلې دي. وفي قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن زهير قال اخبرني سعيد بن مسيب وعطاء بن يزيد الليثي ان ابا هريره رضي الله تعالى عنهم اخبرهم ان الناس قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا ربنا يوم القيامه قال هل تمارون في القمر ليله البدر ليس دونه اصحاب قالوا لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فهل تمارون في الشمس ليس دونه اصحاب قالوا لا قال فان ګور دا مسله د اهل سنت والجماعت مسلک دا دی چې پرز د قیامت د الله رب العزت دیدار اهل ایمان دی پاره یقینی دی. قرآن نم ثابت دی او د پیغمبر علی السلام د احادیث نم ثابت دی. من جمله د هغه روایتونه چې هغه مثبت ضرورت تبارک تعالی دی. دا روایت البخاری هم دی. صحابه کرام د ذوق ایمانی په بنا باندې نبی علیہ السلام نے تپوسو کو چې حل نرا ربنا یوم القیامت ایمن بخپل الله پرز د قیامت ګورو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دفع وکړه چې حل تمارون فی القمر ليله البدر. آیاتو تردد او شک کوي په لیدو د سپوږمۍ چې کله سوال سموي او بیا هم لیسدون او صحاب چې تاسو او د سپوږمۍ په منځ کې صحاب حائل ني. لیسا دون صحاب لیس بقربی صحاب چاہتے نزدی ورزنی. قالوا لا یا رسول اللہ قال فالتمارون فی الشمس لیس دون صحاب
آیت تردد کوي تاسو په لیدو د انور چې نوی مخک دغیر وریاز قالوا لا قال حضرت فرمایل فینکم ترونه کذالک تاسو با الله مهربان ګوره کذالک دقسی بلا تردد نه کذالک کی اشاره عدم تردد تدا عدم شک تدا دقسی به شک و تاسو الله ګوره اوس تفصیل یحشر الناس یوم القیامه جمع بکر شیرز خلق فرض قیامت فیقولوا الله کریم بوئی من کان یعبد شیئا فلیتبعه هر هغه چا چې عبادت کو په دنیا کې دی او سیزه ورپسې دي شری داغي د مغازی کوم ویل دي فمن من یتبع الشمس بعض خلقنا وی چې عبادت کوونکې د نور وي نور پسې بشي ومن من یتبع القمر او بعض هغه دي چې تابعداري وکړي د سپوږمۍ لکه عابدین د چاو د سپوږمۍ ومن من یتبع الطواغیت او بعض باغی چې روان بشي طواغیت پسې بوتانو پسې هغه مخلوق عبادت کړي شوی دون الله وتبقى ظلمت فيها منافقون او فاتح بشي دغه امت په دې کوم بعض منافقین منافقان وي فياتيهم الله بجل وافروش دویتا دا د ادب ترجمه ده الله با جلوه افروشی یعنی رابشی الله دویتا نو اس کی یاتیشی ہمارا اتیانن ما یلیق بشانه داسی اتیان سی داغی شان سرا خائیگی و مناسب دے فیقولو نو اللہ کریم بوئی انا ربکم زستا سربما فیقولونا هذا مکاننا حتی یأتینا ربنا گورے دیجا کی او نکتہ یاد رکھے اللہ بورت جلو افروز شی په صورت غیر معروفه کې داس بو په یو صورت غیر معروف کې الله بزستا سورب هغه الله چې کوم جلو افروز شیو دا په داس یو صورت وی چې هغه غیر معروفه وی نو دوی به دام نه وي چې ترب نه بلکې دوی به ادب خبرو کې هاذا مکاننا حتا یاتینا ربنا دا زمون زه دې تر دې چراشی موږ طرف زمون فزا جاء ربنا عرفناه چراغ رب زمونږه نو به پیژنو فیاتیم الله نو بیا به الله راشد ویتا په صورت معروفه کې ورمان یاد شو دا قید بولګه فیاتیم الله فی صورت المعروف هغه صورت معروفه کې چې دوی به پیژني فیقولوا انا ربکم فیقولون ذی انت ربنا فیدعوهم ٹھیک شو کنا بیا الله دیتا आवाज وکي ويضرب الصراط او کې به خودشي پولیس صراط وګوره دی حدیث د بخاری نو ثابت شو چې پولیس صراط شته او مسلم کې په دې باندې روایتونه شته چې پولیس صراط شته په جهنم لپاسه پول شته او هغه انتهایی باریک پول دی او پاغي باندې په دنیا تیریږي عالی ایمان چې کوم دی پوجي د ایمان دسترګي د پړق په مقدار به پوری شي او چې کوم عاصیین دي الله مشرکین به ورزول شي جهنم ته عاصیین چې کوم دي نو دی جهنم لپاسه به پولیس صراط باندې یو قسم کندی وی کندی سلاخونه او هغه کندی با دی خلق لرا چول کیږي نو تغیر سره به دوی دا غوخي اوتو ګول شي تر دې ټوکري ټوکري بشي او جهنم ته به ورزول شي الله اکبر ويضرب الصراط بين ظهراني جهنم پمیز دا درمیان د دوزخ پمیز د شاد دوزخ فاكونوا اول من يجوز من الرسل نبی علیہ السلام وی پس اول بایم ز دا چانا چې تیریږي با دی پولیس صراط باندې په مت خپل سره د انبیاء علیهم السلام نا اول شخص بزی مجذب په تیریږي ولا تکلم یومئذ او خبر بن شکوله په دغه غرض ایسو الا الرسل مگر انبیاء
نو به خبر نشي کول انبیا به خبري کوي ها خبري بسي وکلام رسول یومئذ اللهم سلم سلم اے اللہ بچ کا منگ اللهم سلم سلم معنا اے اللہ اوسات د عذاب نا مخلوق خپل اوسات د عذاب نا مخلوق خپل وفي جهنم کلالیب اپ دوزخ باندې به کونډي کلالیب خو پیجن کنه کلاب د قلوب نا په معنا د کندو سره ا کندي خو پیجن کنه لکه ته په اسلام آباد تاریخ ته لذیو سي په گجمنډای کې چې کله دا مزدوران دا غټي غټي بورې راوچتای دای کې کندو ومنډي آیسرا ا بورې په ځان راخ کی وشوي دغه سي قلوبي کندي وي لکه په خوا به بوکي بچا تاو شو نغې لپاره به خلک کوی ته کندي غورځولې چې پاغي باندې بوکرا وخت کړی شي دا چې کندي وي مثلو شوق سادان بشان د هغه ازغو د سادان دی او ازغی نوم دی او دا داسې شی دی وای چې د دې جانبین نه کندلی لکه دا سپیړ بوټنې سپیړ واره دې کوم غټ دمره دی او هر طرف نه ورته سلور طرفونو نه دا ازغی کندی وی دغه څه کندی وی الله اکبر ولله الحمد هر ایتم شوق سادان نبی علیہ السلام ویلو آیتا سلیدلی دی اغازغی دا سادان قالو نام قال فینا مثل شوق سادان دا کندی وی پشان دا غنو دا سادان بوٹی ہاں غیر انہو سوات دینا چلا یعلم قدر عظامیها نب پی جنی لا یعلم معلوم ندے قدر عظامیها اغا مقدار دا غټوالی د دې کندو الا الله مگر یو الله تا تخطف الناس باعمالهم نو شکایبا داخل قلرا په وجد اعمال دوی یو یا بحسب اعمالهم چې اعمال زیات بد دي نو کندې با زیات تیری اور ډیر زخمی کول بکئی او چې اعمال کم دي نو هغه مطابق کم او چې متوسط دي نه مطابق ومن من یوبق بعمله بعض کسانی چې هلاک بکړي شي په د اعمال ومن من یخردلو او بعض باغی چې هغه کیما بکړي شي ټوکړي بکړي شي یخردلو ټوکړي بکړي شي ثم ينجو الله ثم ينجو بیا الله بچ کی نجات ور کی د جهنم نا تو بوجیګا نا هغه علی ایمان حتا تر دې ادارات الله رحمتن کله چې الله اراده کوي د رحمت من اراد من آل النار دا چا چې اراده کړی پاغي باندې رحمت من آل النار چې سیدون کې د اور نه مؤمنان جهنم کې چې کوم مؤمنین غورځېدلي دي په اعتبار د معصیت سره امر الله والملائکه الله به فرشتو ته وي ان یخرجوا من کانا او با سید دوزخ نه هغه څوک یعبد الله چې د الله عبادت کو فیخرجونهم ندیب او باسی دی مؤمنانو لرا او سوال دا دی چې دی فرشتو ته بدا څنګه پته لګي چې دا مؤمنان دي نو فرمایي ويعرفونهم بیاثار السجود او دی په پیجنی په نه خود سیدو سرا فیخرجون من النار قد امتحشوا په داسې حال کې چې سکارشي وي امتحشوا سکارشي به کول شي وي ابدا سے سوزول شوی لکه لرګې چوسوده او بیا سوي اورته مړکی او تک تور پاتې شي دقه سي تک تور بدا مخلوق عاصین و پاتې شي فیصب علیهم ماء الحیات وابل شبدی باندې ماء الحیات مګه بخاری اول کې ویلو ماء الحیات یو نهر دی یا یو مخصوص وبدي چې په کوم سیز باندې واچي نو هغه ژوندې شي سبحان الله خجی ماء الحیات په پیواچی فیمبتونا ندیبا زرغون شي معنا دیبا بیا تازه شي کما تنبت الحبا لکه چې زرغونیږي لیوانه دانا فی حمیل السیل په خټو د سیلاب حمیل السیل په خټو د سیلاب راشي کنه
او خټي ورځي د بازي کنه د غنم مشال او د بوټي چې موږ ته شمخه وایو پته چې تاسو ورته سوایو شمخه بس دی شمخه په شان باندې میدانی جانتے ہو پھر میرے ساتھ پٹیا چلے جا اس بدر بتاؤں گا انشاءاللہ ہوشی گندم کی طرح ہوتا ہے لمبا لمبا ہوتا ہے اس کے اوپر دانے نہیں ہوتے اسے دانے جیسی چیز ہوتی ہے اور بہت جلدی اگتا ہے دریا کے کناروں پہ اکثر ہوتا ہے کمات خجیب ثم یفرغ اللہ من القضاء بیاب اللہ فارشی د فیصلی د مخلوقنا نو مراد د فراغتنا اکمال د فیصلی دے دانه چې الله پاک د یو شی مشغوله کوي ځکه چې الله فیصلی خو بین الکاف والنون دی سنفرغ لكم ایها الثقلان د توبیخ په توبانه ویل دي او دا مراد دی چې الله پاک اوس مشغوله دی او څه فیصله نشو کولای بیا به فارغ شي دا نفس توبیخن فرمایي یفرغو معنا د فیصلی د مخلوق به مکمل کی ويبقى رجل بين الجنه والنار او پات بشي او سره د جنت او مینس کی او اخر اهل النار دخولا الجنه فجهنميانو کې بټولو کې اخري سره دیوی چې جنت ته ځي او شری انعام ذکر کین بیا په خپل اندازو لګوي چې نور خلق له وسمرت ملاويږي الله الله مقبلا بوجي ودیو حال چې دې مخبي جانم تا مقبلا بوجي قبل النار اے ګرځون کې به مخ خپل ورتا داخلي کسبي چې جانم سخبي او جانم لمبو ته بګوري د دې بدغه وخت چې یا ربي اسرف وجي عن النار الا د جانم نوم خو می دا مخواړی اسیاسی زهر آلوده کړوا او لیوانه کړوا فما وړوا فقد قشبني ريحها پتاقي سرا زهر آلوده کړلما ریحوا د دې اور بوئی وارقني زکاوها او څه ظلم زد دي اگر انا دي اگر لمبو دي یزدی اگر د لمبو پتق اوس دي دوا او ز قشفني اسمني لیوانه کرما زار آلوده کرم لیوانه کرما جمر سخت دے فیقول اللہ ویبا حالا سیتا قریب دا انفو الازالک بکا کتاس زدا سے حکم چلی جہنم ندل مخوارو ما جنت تے کما نو انت صل غیر ذالکا نو تبدین علاوہ بیا نور غواری ویقول دیوی لا وعزتک نور بیسنا غوارم زمان اللہ زمان دی قسم بیستا پی عزت فیوت اللہ عز و جل ما اشاو اللہ بورکی دیتا چسے خوخی من عہد و میثاق الفاظ مترادف معنی یو من عہد و میثاق اے وعدہ لوزنا اللہ بھی تو وعدہ را سرو کا تو قسموں کا دیوی زمان دی پتا قسمی اولا او باللہ ثم تاللہ چیز با نغوارما اس با نغوارما فیصرف اللہ وجو عن النار اللہ بواری دی مخدورنا فیضا اقبل بی علی الجنہ کلچ دی جنت متوجیش را باچتا دیب دی جنت اغتر و تازگی احسن نظاری گوری سکت ماشاءاللہ لقوانی خوب چپ شی چی سمرا دی اللہ خوخوا یعنی لک بف چپ شی بیا با دی برداشت نکی کنا ماشاءاللہ ان یسکتا ثم قال بیا با دی وی یا ربی اللہ قدمنی اند باب الجنتی مال لغوانی دی جنت دروازی تا خو نزدی کا لغوانی می جنت دروازی تا نزدی کا خونشو کنا بس انسان خو مزاج داده کنا دسترخوان اروا غوڑی دلی پوشو کنا قدمنی اند باب الجنتی فیقول اللہ اللہ بورتوی علیہ سقط آتیت العہودا آیتا ما سر وادی نوی کری والمیساقا لوزون دنو کری اللہ تصل غیر لذی کنت سالتا چه تپوس بنا کتا سوا دا غنا چه تا تپوس کری تا ما تنویلی دیو یا ربی لا کونو اشقا خلقی کر اے اللہ ما مگر دوا یا نیمز
ما مگر دوا پخپل مخلوق کې بدبختا یا معنا ندی شمز ډیر بدبختا په مخلوق ستا کې ټول په جنت کې نظارې کې لغون خو دروازې ته نږدې کا فیقول الله تعالی فما سیتا ان اوتیتا ذالک الله تصل غیره وی کتاب ز درک من بیا به نورم غواړي ادالام زائد دي انت ال غیره تو بیا ما نور غواړي فیقول الله وعزتک لا اسلک غیر ذالک فیوتی ربه قرب کی طرف دې ما شاء من عهد و میثاق فیقدم الى باب الجنه زرازت جنت دروازې ته مخامخ شه او ګوره دنه حوري غلامان او باغچی او مزي ګوره فاذا بلغ بابا چې دې دروازې تورسي فرازارتا دیو ګوري دای تر تازگی وما فيها من النظره وارغه شی چې په جنت کې دې د تر تازگی او د خوشالونه وسر د خوشالونه فیسکت ما شاء الله ويسکت فيقول يا رب ادخلني الجنه اے الله اسلم ولدي ورنه بدنك کنه اسی بس بال سکم خدي ورنه ملونه دنك انور دنه سن غواړم نو فیضا بلغ بابها فرازارت او ما فيها تشوا فيقول الله عز وجل ويحك يا ابن ادم افسوس دې په هلاک شمانه افسوس دې پتا اے ابن ادم ما اغدرک ډیر خیانتګری وای فعل تعجب دې کنه ما اغدرک ډیر خیانتګری وادي خلاف کوي مړه ما ته انکه دوا دوی سو وادي دې وکړه سره علی سقط اته طلاد والمیثاق چې الله تصل غیر لذي وتیتا تا قسم نو کې چې بغیر د نور نه غواړم ويقول دی یا رب لا تجلني اشقى خلقك فيضحك الله من الله دې په خبره خوشاله شو بخاندي ثم يأذن له في دخول الجنه بیا به دې ته زمر جزد جنت شابه جنت ته دن نشه نو فيقول الله بيتمنى اوس غواړ شابه څه غواړي فیتمنى نو دې بغواړي چې بنگلې پکار دی او خوري پکار دی او دا پکار دی او دا پکار دی او دا پکار دی او رجستر بډکی حتا اذن قطع امنیتو تر دې چې ارزوګانې ختم شي نو قال الله عز وجل زد من كذا وكذا نور غواړ زیاتوا فلان کې غواړه فلان کې اقبل یذکره رب سبحان الله الله سمه مهربانه الله په خپل خصوصي رحمت متوجی شي او د خپل نعمتونو تذکری به ته شروع کی دې ته سپه چې سبا سوار الله به ته چې دا غواړه دیدار غواړه او دا جنت کې داوم دي کنه لکه وسړی وی چې الله کا څه غواړي یار کو روټه غواړم چې سالن ورسري مالک بیت ورته چې الله کا دند خمګال واغانو په خړ دي کیروم په خړ دي کنه ماټي دي سنتري دي ونه شو کنه ملي څه شربتونه دي انار دي فلان کې دا غوډي ته پته نه و نو دیو بیا ټول چې الله ورته یاد کړ دی باغه الله نو وختل شروع کی حتا اذن تات بالامانیو چار زوګانی پورشي تو قال الله بلک ذالک تعالی دغه مطلوب ستاده ومثله معه او دمر ور سره نورم دي قال ابو سعید خدری وی ابي هريره ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال الله عز وجل الله بوتي لك ذلك وعشرة امثالها تا چې سو وختل دا خو دي او لس چند دل زیات در کوم بس اوس ګوره علم تا ابو هريره وی لم احفظ من رسول الله صلی الله علیه وسلم الا قوله لك ذلك ومثله معه ما د نبی علیہ السلام نه فقط دقه اوریدي دي چې ما ته ویلو چې قوله لك ذلك ومثله 10 امثالین دی ویلي وقال ابو سعيد سمعت يقول ذلك لك و10 امثالي ان یاد شو فرق دادی چې شیخ الحدیث ابو هريره وی ما د پیغمبر علی السلام نا 10 امثاله نه دی اورېدي دا فقط د ابو سعید خدری پر روایت کې دي او ما چې د حضرت ناوری ځای کې دادی لک ذالک تعالی پر دا نعمتونه دي چې کم تا وختل ومثله ما هو او دمر وسره نور دي پوښ کنا من چې دا سبق په مسلم شریف کې وی نماته د استاد خبره یاد ده
دغه حدیث په مسلم کې راغلی دی دا چې موږ التوی نو هغه یو محدث قول نقل کړو هغه وی چې انی احب واسال ان اكون هذا العبد انا یو لوی محدث قول نقل کړو چې زه خو کوم بلکې زه د رب نه دا تم کوم چې دغه کس دی الله ما وګرځي بیا په سوال دی چې ته دا تم ولې کوي د دې وایي نو ته دوزخ کې دی دوزخ کې به سوځي په کوم څومره زمانه به سوځي لاغي اخر انجام د جنت ته خو مادي لپاره سوالو که چې دا باغ سړی چې دې سره الله ډېری خبرې کوي دې سره الله ډېری خبرې کوي نو چې دا ډېری خبرې د الله ما سره وشي انا شکر مری سیبا وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار ہوتا سدا اشعار کو فقط کنا دیر سيزو پاره وای نه ما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار پونه چې کنا جنت مالک جنت سره تعلق چې مالک جنت په ما سره مینه خبرې کوي نو معنی دا شو چې جنت ته تل مقصد رؤیت باری تعالی او کلام د باری تعالی او دغه نه محسوس کېدل صرف خپل خواهش نه چهوري به یو بس لاندې باندې او لانجی به یو بس اخوا منډه دی خو شو کو دی خو منډه کا اخوا منډه کا ابو بخاری او تقاضا کو دا نه دا خبره پکې نه دي ونه شو ګره مخ کې دا باب یقضي ذبایح اجازه السجود ګوره علماء کرام دا اوس موږ ترمذی ویل دا طریقې سجده ګوره مولوی صاحب عبادت کی کسل نه ده پکار عبادت کی کسل نه ده پکار او چې سبق کوم کسل نه ده پکار نو دا کوسالا ډل چی کنه دا ګوره خدای ته خو خني ونه شو کنه وای کوسالا وی مخان ما په سین باندې چې کوم سکون نه دی نه دا د خدای خو خني اوس دې ځکه ګوره دا کیفیت سجدي چې دی دا چې دا مټي خېټه سره تر خور سره جوخ کې او دا څنګه په ځمکه باندې کې دي دا صلات ته کسر دی دا صلات کسر دی دا د سستۍ مز دی الله له د سستۍ مز خوښ نه دی نو سمانا تبا خپل لی چې د ځمکې نه برکی څنګه به د تشونه لری کې دا د سری دا د شوقي سړی موز دی او چستی موز دی نو الله له چست خيشي سست خینشي ځکه یبدی زبای لری بساتی دی وسیدا کې خپل مټي دتر خونونا وجافي فی سجود او لری بساتی خېټه د پتانانو نا بسیدا کې زموږ یو استاد غوي پتانان پتونان توی پتانانو نه با سره خپل خېټه لري ساتي دا د چست مز د چست چلو دې قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني بكر بن مزار عن جابر بن ربيعه عن ابن هرمز عن عبد الله بن مالك بن بحينه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض بس ورا فرج بين يديه دا ګوره تفریج دی یو تفریج د اصابع دغه مراد نه تفریج د یده دا لچې دا به د خپل بدن نه لري کړی حتا یبدو بیاض ابطیه تر دې پورې چې د ترخ هغه ګټ بور تخکارش ترخ ګټ بخکارش بیاض ابطیه هغه زه د سپینوالی د ویختو نه بور تخکارش داسي لکه ابي داود کې وتاسویل لو اراد البهمه ان تمر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم نو لا ملمرت نو تیرے دیشو وقال حدثني جعفر بن ربيعه نحو جی باب يستقبل باطراف رجليه بالقبلة قال هو ابو حميد النبي صلى الله عليه وسلم ګور دا حدیث موږ مخ کې ویل په دغه بابو مخ کې کمزې کې چې امام بخاری استقبال د قبله ذکر کاو نو دا روایت راوړو ورالته ولمغه نقطې ویلې چا په کې دا وی چې دا غب شپ ته دا خطا شوی دی وغیرہ وغیرہ همغه الته کې یو نقطه ویلې و اوس موږ چې سره مواجهه نه ده بلکې د مصلی هر یو عضو په صلات کې
متوجی ال الکعبه پکار ده. اوس دې کې کیفیت ته سجدي خي چې سجدي لذین ابعاد د ضبعه بکای او مجافات د بطن بکای خودی سره سره د ګوتی د اخپو چي دي نو دابم قبله ته کوشش وکي چې قبله ته راشي او شو کنه نو راتلی شي خدای سړي ګوتی چې د اخپو باندې غوښه کموي نو راتلی شي او چې غټین بیا د خدای په خیر افیخ کی او بهر حال کوشش پکار دی. قالو ابو حمید ان النبي صلی الله علیه وسلم دا روایت د ابو حمید نه دی چې نبی علیہ السلام نه نقل کړي او دا روایت ابو حمید ان شاء الله 114 صفحه کې اب موږ تراشی د خیر سره ان شاء الله. ابو حمید روایت ته معلوم ده کنه دا وګد حدیث ده. آغا آخر کې براشي فاذا جلس فاذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل باطراف اصابعه الى القبلة. معلوم شو دا ګورا 114 صفحه دا بالکل یو دوا درې سلور 15 شپږ چې پاتیشن بیا ده. اذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل باطراف اصابعه الى القبلة. تشوا داغی ته اشاره شو. تا نظر شما باب اذا لم يتم سجوده. ګوره علماء کرام او صلحای صاحب هر کلا چې فضیلت السجود ما کیفیت سجود ذکر شو اوس دې ځکه مولانا صاحب دا خی چې کله دا سجدا په هيئت او په کیفیت شرعي سره ني دا کیفیت با دا سجدا به ناکامل وي ناتمام وي اور ار کله چې رکن کې اتمام ني نماز نکېږي اے ناقص کیږي نو دې لپاره خپل مزد نقصان نه بچ کړي. جی قال حدثنا سلط بن محمد قال حدثنا مهدي عن واسع عن ابي وائل بن حذيفه انه راى رجلا في لم يتم ركوعه ولا سجوده فلما قضى صلاته قال له حذيفه ما صليت دا ترمذی کې تعویل دی تا یار مزونک یعنی معنا کامل مزونک واحسبوا او راوی ز ګمان کوم قال چې حذیفه ورته ویلو لو مت على غیر سنت محمد صلی الله علیه وسلم کې چر دغه دی عادت شو او په دې باندې مړ شوی نو ستا مرګ به پیغمبر علی السلام په طریقې را نشي بیا نو دې لپاره ځان کې مزاج کې د سنت ذوق او دغه باندې عمل پیدا کړ. قربان باب سجود علی سبعه اعظم. باب دې په بیان د سجدي په وو اعضاء باندې. ګورا مولانا صاحبہ الله دې تاما سره بخي امرت ان اسجد على سبعه اعظم دې نو ګورا دو لاسونه دي او دو اخفی دي او دو زنګونان دي شپږ شو او یو مخ شو دا و آزادي. په دې کې علما وایي چې وضع الجبا پزمکه خودل فرض دي اور باقی لکه لاسونه او زنګونان او اخفی دا چې کوم دینو دا سنت مؤکده دي په شد تاکید سره. لیکن وقد جاء عليه الگنگوہی بیا امام گنگوہی رشید احمد گنگوہی رحمه الله راغی ورتوی پدې کې باز وکړه آیت څنګه وضع الجبا پزمکه باندې اخل فرض دي دارنګي و ما يتعلق بهم فرض دي ځکه د اخپی چې پزمکه نه دي نو تندې بسنګ دي او چې زنګونان دي نی پزمکه نو څنګه به تندې دي او چې لاسونه دي نیخي پزمکه نو څنګه به تندې دي نو دې لپاره امام گنگوی رحم الله فرمای وضع الجباه على الارض دا فرض دی وما يتعلق به وقدمون اخل زنگونان اخل لاسون اخل دا د متعلقات دا فرض دی او كل ما يتعلق بشيء فهو متعلق بشيء نو چې هر کله وضع الجباه فرض شو نو ما يتعلق به اغم چې فرض شو لہذا زمن دی ہدایت لکه تاسو غلول فقهای استاد لګون د فقهاو سیر بتاس دوکو استاد فقهات کې دا مسله لیکل دا چې یو سره په سیده کې خپل دوار اوچته کې نماز نه کیږي
نو معلومه شو چې غینو معلوم چې دا فرضیت ده لکه تاسو خو دا په پیتی کړی وی کنه او تاسو به ویلي هدایت شریفه نو په هر حال علما کرام او صلحای امت په دې باندې پوښي ښا اوس اکتفاق په سیدی کې دا عند الاحناف په اکتفا په دې پوزه باندې کہ یو سړی فقط پوزه پزمکه کې خدا نو سیده اوشوا کو مکروه تحریمی عمل وکړه امام سے مذهب دی سیده اوشوا مکروه تحریمی وکړه د دې وجنا چې دا پوزه چې دا نو دا جز د وجهه دی دا حصہ د جبهه ده نو لہذا د جبهه یو عضو کې تکیدی نو استاد سیده به اوشي خو کې دا بلا عذر وی نو سیده خودی اوشوا خو سره د کراهت تحریمی نه وشوا او نور ائمه فرمایي چې چیرې پوزه د کې خدا عذر نو تندې دنه د خستا سیده یو نشوا امام سیده اوشوا خو سیده مکروه تحریمی په تور باندې وشو جناب وبه قال حدثنا حديث قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس بن عباس رضي الله عنه قال امر النبي صلى الله عليه وسلم يسجد على سبعه اعضاء ولا يكف شعرا ولا ثوبا على الجبهه واليدين والركبتين والرجلين ګوره علماء کرام او دراتلون کی زمانی لوی لوی شيوخ او لوی لوی علماء کرام خدای بنوای ٹھیک شو او کنه دا ځکه مې چې نن سوا مونږ چاته فونو کو مليانو ته کنه وای وشو کنه ارزو بیا کله کله چل کو بل چاته په خپل نم فون باندې خبره دا زه بیا ټیک خبرې شو زه راوال مې اوس دې وته خشو تا خیال ورته ملي سیوا دا مليان درو او دې ز موبایل د موبایل کو وینا نو کور بناسي د کور نه بارې موس د کور نه بارې تو خیر بهرحال دروغ بنوي ښا د خیر سره یې لوی لوی شخصیات کنه د خیر سره امر النبي صلی الله علیه وسلم ان يسجد على سبعه اعضاء و اعضاء شو ولا يكف شعرا او نبرا غونډي ویخته ولا ثوبا او نجامه بس دا حدیث یاد کا سبا 113 رومبے کرخه کې عقد ثياب و شدها الت ثابتي خبر حاشی ذکر کړ دي چې یو د هيئت اضطراری دی ایو عام هيئت دی هيئت اضطراری کی چکم دی اعظم الثياب جائز دی کی چې خطر د کشف عورت وی او کې خطر د کشف عورت نی ضم الثياب جائز نه دی ها او دارنګي کف شعر ولا يكف شعر او وختبه نرا غونډي علماوی کم وخت لکه د سر وخت چې غټ غټ وخت دي ساتلی دي او په دې وګوبانه او تاسو سیدی رجنا کته خاور تر پزما کړه دي نو ته بارته ایثار کې دلته یاره چې زما دا وخت چې کم دی پزما کې باندې نه لګي او د پټکی او د ټوپای لاندې راخ کې لکه په خاصن په علاقې کې وا لختای وي موږ ورته لختای وي تاسو باندې پیژن لختای پیژن لختای الکان بو دمانو زامن او دی ګډیدل الکان د دمانو دمان د دوی سره بالکانو وختبه ساتلو د خود بشان الله او چې کله با چته خادیوانو دي بلارانو مامګانو ورته ډولو د الکان چې کوم دي انو دیوا ګډیدل او دا وختبه دا کول لکه فقاو طالبانو چټیان طالبان بو خوشو کنه ورغیب هم د شپې چې کوم دینو منګي وها او دکړې بولې جمعې په شپې باندې او سندري به ویلې سپین مخلقه کتاب تورې زلفې د پملا لګي واوړه طالب جانا خوشو کنه بس خلک ورته ناسوي بزرګان راغلي دي او نن بچی دې زم په جماعت کې محفل شریفي کوم خبر نه ده او دا طالبانو بو چونی ګډول او دا ستری او ټوپونه ول غرب او غرب خلق په تناسو د لوی بزرګان دي
او چې کوم دین بخاری ورته یادي طالبان ته په لار زوی سلام نه الله وی وخت علم چې کوم ما تعلق بالعلم خلق په ذهن کې ډیر محترم اوس هغه علما او طلبه دي چې دغه د علم دا سر دی اسمان سره لګي اوسو کې تاسو نه کوي نو خیر بارا هغه شو دیم دا لکه دا ګیره ده دا ګیره وګړه وزمکه چې سیدا لګای نو په خاور باندې زمکه باندې لګي ته دا ځګم دا حرام دی دا یو شو دیم علماء کرام تاسو حدیث بویلی ګیره ساتل یوازې سنت نه دی د ګیره منګ ظلم سنت دی خو ارزنا کله کله اور مشکات کوم دا حدیث دی چې پیغمبر علی السلام د ګیری غونډول او ګیری لا غټه ورکول دا حرام دي او دې کې تشبیه بالهنود راځي لکه بعض خلک داسې کېنه وخت داسې تاو کی چې تاو کې نو دلته ورګی داسې لرنه بګیره لګا ښکاری لنډه ښکارا شو دا بالکل قطعی حرام دي ٹھیک شو کوټه ونه ورګي بعض خلک داسې و چې کب معنا دې ګيري به دلته به یو نری غونه کوټه ورکړه او معنا څه و د دې سړي یو خزه دلته کوټه او چې چا په دوی نه دلته بل کوټه ورکړه نو معنا دا چې دا دوه خود خاوند دي دا یو خزه خاوند دي دا زماني جاهلیت و دوړ خبرې شي چې جاهلیت په تور باندې وي یا پزمکی باندې د نه خودو پوج سره دواړه حرام دي دارګي جامع ټولول ایسه مطلب شو سبحان الله سبحان الله سبحان الله جامع ټولول مقصد دا دی لکه ته سیدی لذي کپڑے د نیوی اغوست دي سری ته چې دا خرابې ته دا ځان کپڑے دا کی او چې نو دا کپڑے خرابې نشي او معمولی غونه زی پزمکه ولګي او ټول نه نو فرمایي چې نه خپل کپڑے و خپل هيئت ځوړند پریګي دي او هغه باندې ته سیدا کوي بیا دا کف ثياب باندې باس راځي چې دا فقط د سیدی لپاره دی او کنه په عام مانزه کې دی امام بخاری باب راوړي چې په عام مانزه کې هم کف ثياب جائز نه دی نماز سار مطالعه کولا نو ما کې کف ثياب رجال لپاره جائز نشو نو کف ثياب نساء د پاره به طریقه لا جائز نشو هغه څنګه لکه دې زمانه کې وتا سنی کتر استاسو علاقه تعالی ارامتوب نه تللی او نشو کنه او لا ارامتوب کنه ارامتوب لا نه تللی ته خو لګ تللی دی او دلته دی استاد ګوره باز د چینه کوي ته دوی دا جامع بالکل پرتګ د رسول الله زموږه باندې چي ا کپڑے دا جوړی چای کې پرتګونو کې دا تاو نو بالکل دا پرتګونه چې د پاندو سره داسې جوختي تو خیر ونه شو کنه دا د انګريز سازش ته ګور انګريز سازش ته اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم بس حکم یا داسې کیفیاتی چې بسا اوقات مونږ چاته ملمانه شو لاړ شو کنه انو بعض حضرات داسې چې زموږ ډیر اکرام کوي ډیر محبتي نه پردو نه کی اردا کم عمر جنکه سو براوړي داسې چې ګوري ورته نو بالکل بربندیا کوي لکه چې دای دا پرتګ بالکل پتون سره جوختي تاسو وکتلی عموما نن سوا خدا دی بالکل دا کف ثياب دی او دا بالکل حرام دی خود دې پاره او رجال دې پاره په مسکی او غیر مسکی دواړه خو پرېګه دا ارګر پرتګ ارګت کمیسي پرده خو دې محفوظ هي کنه خیال ورته کنه جی وبه قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا شعبة عن عمرو بن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال امرنا ان نسجد على سبعة اعظم ولا نكف شعرا ولا ثوبا. جی. وبه قال حدثنا ادم وقال حدثنا اسماعيل عن ابي اسحاق عن عبد الله بن يزيد قال حدثنا البراء بن عازب وهو غير كذب قال كنت نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فاذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن احد منا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم لم يحن نبكت کول زمنګ یو مرګری خپل شاه
تر دې چې حضرت په خپل جبهه پزماکه کې خدا ډیر معلوم شو موافقت ته امام په طریقې د معاقبت سره لکه موږ مخکې ویلو چې او دې سره د موز اطمینان راځي اکثر تاسو ته تداسي ماسپخین موز کې مو درېږي کنه مثال په تور سره یو صف یو کونه ته درېږي امام تم ګوره مقتدیانو ته ګوره اکثر مقتدیان د امام نه مخکې سیدی باندې پراتی نو کې دا منګه دا تعلیم ورکو چې علی سبیل المعاقبه نو امید دې چې ان شاء الله قلب دې ګنا نه بچي جی باب السجود علی الانف امام زکریا رحم الله فرمایي چې د امام بخاری د دې باب نه په دې عنوان سره د مناقض کولونه دا چې معلومیږي چې د امام بخاری د امام ابو حنیفه رحمه الله تایید کوي چا سجود الانف معنی یکفی سجود علی الانف الک بوقت عذر خوندر کول دی خو کې بلا عذر فقط په پوزي کې پوزه پزمکه باندې کې د سیدو کې دا ستاسو سیده جایز ده خو تاسو لوی فقهای نو هدايه کې لیکلي دي بشرطی کې چې استنکافن و تکبرن و انوفن نیوی چې تکبر اور فخر پتور باندې ني چې تندې سره خرابو ما خدا پوزه بدل تکې دبا نو بالکل سیده نه کی بلکې هغه انسان د الله د رحمت ته ډیر لري دي خو اسی عذر نو خدا یا رب ز په دې پوزه باندې بسیده کی یا دا پوزه خانوا او څنګه عبدالغفار بابا غفار خان بابا پوزه ونه شو کنه انو چې هغه پزمکه کی خدا تندې لانه دې رسیدلې اپوزه قسم کړی دی پوجي کنه پوجي انو بس مصیبت ته نو خفه شو تاسو پرې پېښور کې جلسه وا د بېنظیر خلاف انو ار یو دا تقریر کو پوجي کنه لا یفلح قوم ولو امرهم امراتن او وزارت او د دې دا بېنظیر خلاف کنه بیتل ارو زمان نمبر پکې راغی زمان نمبر چې راغی موضوع خو ته ټولو دغه د جمعام په دغه شروع کار رجال قوامون باندې انا ماوی فقط یو مسله فقط دا نه چې وزارت عظما د خود جایز نه ده هغه وزارت عظما اسباب د خود لپاره حرام دي اكل شيء يتسبب الى الحرام فهو حرام نو هغه کې د پارټي مشروال او صدارت بنیادی دا دی چې خزه به یو پارټي سردار نه جوړیږي ځکه چې چردار یو پارټي مشره جوړ شو نو په صورت ته غټلو د الیکشن به دغه وزیر اعظم جوړیږي وسره ودانه چې وزیر اعظم نشي جوړلی اول دا مسله چې یو خزه د قوم یا د جماعت صدر سیکریټری جنرال هغه نشي جوړلی او شو کنه چې دا تخریم وکړو یقیني بخاری تناسمه یقینی خبر خخ کسانو رسومات رااله دا خود خو نه دا خو موږ ټول نشنلیانیو او زموږ مرګي داسې دا خو نشله ما زما ډیر مرګي پیپلیان دي زما ډیر مرګي پیپلیان دي او نشو ولا نسیبا اصلي مرزان پوکا طالب جانا انو السجود على الانف نو پوزا تندې دې نه دی خنو سیده دې وشوا او اشد کراهت کراهت تحریمی دي چلو قال حدثنا محمد بن ناصر حدثنا وهب بن عبد الله بن طاووس عن ابي ابن عباس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اصبر سبع عزم على الجبهه واشار بيده على انفه واليدين والركبتين واطراف القدمين ولا نكت الثياب والشعر الشعر باب السجود على الانف في الدين اوس ګورا تکرار د باب نه دی بعض خلکوي چې امام بخاری دي چې باب مقرر کا نه 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 مکه باب کې دا ذکر شو چالکا فقط په انف باندې پوز سیداو کې یکفی مال کراهت اوس وی ګورا نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې سیدا کړي وا نو په حالت ته سیدی کې د حضرت په دې پوز دا پوز چوا د پوز دا غټ اوچت اډو کې کم دی دا په خاور کې
دې سره خاوري لګېدلې داونه خاوري کې ککر شو د ادب وکړه په دې باندې خاوري لګېدلې د دې نه دا معلومه شو چالک اسجود والانف يجوز جی. وبه قال حدثنا موسى حدثنا امام يحيى عن ابي سلمة قال انت رحت الى ابي سعيد الخدري فقلت الا تخرج بنا الى النخل نتحدث فخرج قال قلت حدثني ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في ليله القدر قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم دا موږ ویل کنه په ليله القدر په بارک ته د حضرت صاحب دي حاصل ادا ده چې نبی عليه السلام سره موږ یو رمضان اول لسره د اعتکاف وکړو بیا چې لس نور وکړ ته چې لسو کې شل پوره شوي نو چې سار شو نبی علیہ السلام به سری واخه زې کورن ته بسته په دغه وخت کې وحی را له حضرت سیفتا ویل کو چې چا بستری تړلې کور ته دتلو مزه دا پاتې لسره د ما سره بیا اعتکاف وکړ ځکه چې ماته د ليله القدر او خو دې شو چې په دغه لسو شپو کې وي او هغه شپه وي چې کوم شپې باندې وځه الله ته سیده په خټو کې کوه وشوي علماء هغه درشتم د رمضان بعد کې وشتم راځي چې سار شو د شپې باران ورېدل او جمعه سفرو آسه سیدلو او نبی علیہ السلام چې کله مزکو سیده کولا نو خود چې کته زې سسوبي نو خامخه پوز او تندې په لګي سبحان الله ٹھیک شو. اعتکاف رسول الله صلی الله علیه وسلم الاشر اول من رمضان اعتکاف حضرت اړم باندې لسره رمضان واتکفنا ما موږ اعتکاف حضرت سے ترا فاتاو جبريل علیہ السلام راغه فقال ان الذي تطلب بشک هغه شپه د قدر چې ته طلب کړي امامک مخکراتن کې دتا تا امامک مخکدتانا یعنی مخکرا روانه ده فاتک فلا اجر اوسط بیا الله سره د نور اعتکاف وکړه واتکفنا ماو فاتاو جبريل فقال ان الذي تطلب هغه شپه چې ته غواړي امامک مخکرا روانه ده فقام النبي صلی الله علیه وسلم خطیبا فاسد حضرت سے بیان کہ ان کے صبیحہ 20 من رمضان هغه صبا د شلم روزی د رمضان فقالو فرمایل من کان یتکف مع النبي صلی الله علیه وسلم هغه چا چې اعتکاف کړو پیغمبر علیہ السلام سره شل رضی فلیرجع واپس راشه اعتکاف لا فإني أريد ليلة القدر ما تو خود شو ليلة القدر وإني نسيتها او بشکا زما د زین او وکله شو او وکله شو په دې کې خیر امت ته لپاره برکاتو وإن فی الاشل واخر فی وتر او دا پر رمضان اخری لسو کې د تاخوی وإني رایتو او مال دې دې ځان کانی اسد فی تین و ماء از گویا کې ز سیدکما په بو په خټو کې وکانو سقف المسجد جرید النخل او چت جمعات د سانګو د کجورنا ومان را فی السماء شیان امنګه پسمان کې اسنه لیدل فجاءت قضاءت راله یو ټوکړه د ورېږي فهم ترنا پنګانو ورېدې شو فصلى بن النبي صلی الله علیه وسلم نبی اسلام مستمزراک حتا رایتو ترجم ما لیدلو اثرتین والماء على جبهه رسول الله صلی الله علیه وسلم اثر د خټو دو بو په تندید حضرت سے باندې وارنبته او د پوزي په دې سکی باندې ارنبه غبینه طرف الانف تیشو تصدیق رؤیا داود پیغمبر اسلام د خوب تصدیق کی باب بشیاد وشدها من زم الیه صوبه اذا خاف ان تنكشف عورته اوسه پورې 3 سپاری ویل دا سلورم سپاره شو باب عقد ثيابي باب دې په بیان درا غوندولو د جامو وشدها او دغه تړل ومن سم الیه صوبه او باب دې بیان دغه چا چې جوخ کړی وي زاسر خپل جامه اذا خافان تنکشف عورتو کله چې دې یریږي چې بربند بشي عورت دې سمان شو لکه اوس قمیص دې او دې احمد قمیص دې خ کولا او ارت بیت قمیص دې او دا د غاړي بیړی نشته ده او چې دې رکوع لذي لکته پرتګ مرتګ ني مثلا چې دې رکوع لذي انو دا گریبان به کولاوي نو نظر به سي کې د غټوړي کې بس په پینځه دې به نظر راځي دا خیال دی ورته نظر به بي زي د ګيډي ګوته ورته ښکاری بیا نو دې لپاره د هغه چې کوم دی کفسری ان زما هغه چې دلته بیړی ولګاوه چې بیړی ني نو غني وکي خخېګا غني ني مالک سيسي سره اوتړه چې دا گریبان دې تړلې
ولیانو صاحبانو خفکیږي مزه تاسو خسته خبرې کوم تاسو خان دی دا غو د جړه خبرې دي زمونږ په دې دور کې د مستورات او کپړې چې کم دي نو فراق جوړي داسې وګوره د نارینو کپړې دغه سي ماره سره جوخته زنانو داسې وی کی داسې نه بیا چې کله دوی جارو ور کوي کنه نو کته ورته دغه کینو چاته وي داسې کای الله الله پته نشته چې دا کم حرامي دا کپړو دا بنیادی خیر چې د خود له داسې کپړې جوړوي چې دا څو حرامي وسو دا خیال نه او ډیر سوچ سره به دا کار کوي یا لکه دی انګريز د زنانو لا هغه پیزار چې د دنګو پوندو دی دا پیزاری کې دنګو پوندو نو چې دا په دنګو پوندو والا پیزار چې د سړی د سټ رواني تا خیال ورته کنه زکه خو بیا خلک الاخري الاخري کې ډیر متعلقات مقدر دي نو دي سیابه تړل د جامو کدی نه کمیز د غټه ورکی ومن زم الیه صوبو صدر ځان سره داسې جوخ کې اذا خاف ان تنکشف عورته چې عورت د بربندې دون یریږي نو ځان سره صدر زم کول شي غټي ورکول شي تړل شي اوس دې کې سوال چوس موږ پوری مخ کې وی چې ولا یکفا وای څنګه ولا صوبا جامع بنه دا غونډه دلته فراغ جامو غونډولو حکم راغی نو عاشی ذکر کړ دي الته کې حالت عامه دلته حالت استقراری دي چې حالت استقراری وي او د کشف عورت خطر وي بیا غونډول شي تړل شي ځاز جوختول شي او چې دا خطر نه بیا با خپل حالت پرېږي دي جناب ابي قال حدثنا محمد بن كثير اخبرنا سفيان عن ابي حاتم بن سعد بن سعد قال كان الناس يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم عاقدو ازورهم او دوی تړون کیو خپل لنګونه من الصغاري د وړکوالي د وجنا وړکوال صغر مراد صادر اے دا صادرونه واړو نو پورا بدن په نشو پټو دي نو علا رقابهم په سټونو باندې لکه ما تمخ کی ویلو لکه په دې یخ کې چې ما زنانا خپل ماشوم سال مدرسې ته لګي جمعه ته انو صادر ولا چاپیر کی انو په سټي ولا او تر ځکه ماشوم او صادر اچول کوزول نشي کنه نو په دې طریقې سره فقيل للنساء او خود ته دا خطاب ورکړ شو چې لا ترفعن روسکن د سیدین بصر مخکنه اوچته وای حتا یستوی الرجال جلوسا تر دې چې برابر شي خلق پناسا معنی چې سیدین سر اوچتو نو تاسو زنانو ته حکم چې سړی خکینی نو روسته به سر اوچته وای وجه داوا چرته دانی چې د یو زنانی د پردي سړی په بیزه نظر رانش جی باب لا يكف شعرا مستقل مسله ده اقا مسله چلو دا لا يكف شعر ولی راو ذکر جمع کی کف شعر ذکر ک چر جائز دی نو دین دا معلومه دل چې مکه حدیثو کې غراض جمع نبت تاوي او دلته خراغ جائز دی بیا باب راو چلکا دا جواز دی وجه دی استقرار نه دی او چې ضرورت نه نه بسوي ها ابي قال حدثنا ابو نعمان حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طارق بن عباس رضي الله عنه قال من النبي صلى الله عليه وسلم يسوع الى سبعه اعظم ولا يكف شعره ولا ثوبه باب لا يكف ثوبه لا يكف الصوب في الصلاه اوس ګورا مولانا صاحب مخکې روایت مطلقه او چې ولا نکف شعرا ولا ثوبا چې موږ با خپل جامع او ویخته په مانزه کې با نه راغونډو اوس دې ذکر الله کو صوب فی الصلاه الکه کې بدون صلات کې او سړی جامع د ځان راټولې دراټولول شي خو په موږ کې د نه راټولې ځکه امام بخاری لا کو صوب فی الصلاه مستقل راوړل یو بعض علماء کرام فرمایي چې نه بعض روایت کې کف صيام ممانعت ته په مانزه کې خو امام بخاری دا وایي چې په مانزه کې
او غیر مانزه کې دوړو کې کف منع ده خو په مانزه کې په طریقه ولا منع ده ٹھیک شو زکه چې موږ کې اظهار د عجز ده او ته چې کپڑے را غونډه خودی لپاره چې کپڑے خرابې نه کړه نو معنی چې من وجه اظهار د عجز نه کوي جی وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا ابو عوانة عن عمرو بن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اسجد على سبعه اعوذ بالله اكف شعرا ولا ثوبا باب التسبيح والدعاء في السجود باب دې په بیان د تسبیح او د دعا په سجده کې ګوره مولانا صاحبہ ما مدینه کې مزونه کړی دي د خیر سره خو د حج او د عمرې په دوران کې د شیعاګانو سړي سره صف کې ولاړی په تقریبا ډیر شیعاګانو ما اوریدي چې دوی دا سبحان ربي الاعلى نه وي په ځکه دوی په دغه ځای کې دعاګانې کوي امام بخاری وی چې التسبیح هو الدعاء فی السجود قرآن کې راځي فسبح بحمد ربک واستغفره ٹھیک ده کنه قرآن کې راځي فسبح باسم ربک العظیم قرآن کې راځي سبح اسم ربک الاعلى امام بخاری وی چې سجده کې تسبیح جائز ده نو سجده کې دعا هم جائز ده نو چې ته ځان منفرد دغه امامي نو لحاظ د قوم بکاین اکتفا باحد الشیئین بکاین او که چرته منفردی یا متنفلی نو بیا ستا خوغه ده چې څومره ګوړه پکې چې دمره خوږي تا خیال دی نو التسبیح والدعاء فی السجود جواز التسبیح او د دعا کول په سجده کې په سجده کې سبحان الله ویل شي نو سجده کې سبحانك اللهم وبحمدك ربنا ولك الحمد یا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي دا بخاری کې دا روایت راغی او ځکه امام بخاری دا باب اخه دی اگر چې دلته دې ځکه د دعا ذکر نشته دی او تا په مسلم کې بویلی 191 صفحه ده 191 صفحه د مسلم آی کې دا دي چې کله ته سیدی باندې سر کې دي نو فجتهد فی الدعاء حالت سره دعا کی کوشش کا محنت کا نو دی لپاره امام بخاری باب کې خود التسبیح والدعاء فی السجود جی وفي قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني منصور عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي اول القران جی باب المسح بين السجدتين دا ګوره دا تاسو دا روایت خو خیم نو خبرې کنا سبحان الله سبحان الله باب ما يقال في الركوع والسجود دا باب دی اقرب ما يكون عبد ان يكون ساجدا اگاد كان يقول في اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله واوله واخره وعلانيته وسره 191 صفحه دا بزان سره یاد کی ها او هغه حدیث کان رسول الله یکسر جناب محترم انبانا اجتهاد فی الدعا بکای چلو مخیدا دما کول بین سجدتین لکه جلسه آسان دی خلاصوي وبه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا دا دې څونه موږ ویل دي انا به کلام د مالک بن الحويرث قال لاصحابه رضی الله تعالی عنهم علی ونبيكم صلاه رسول الله صلی الله علیه وسلم قال وذاك في غیر دا دې دریم ځل باندې راغی او دا طریقه غي غیر صلات یعنی څنګه د مستم نو خدا به تور تعلیم او جی فقام ثم ركع فكبر ثم رفع رأسه فقام هنية ثم سجد ثم رفع رأسه هنية ثم سجد ثم رفع رأسه هنية فصلى صلاة عمرو بن سلمة شيخنا هذا قال أيوب كان يفعل شيئا لم أرهم يفعلونه كان يقود في الثالثة أو الرابعة
فاتينا النبي صلى الله عليه وسلم فقمنا عنده فقال لو رجعتم الى اهاليكم صلوا صلاه كذا في حين كذا صلوا صلاه كذا في حين كذا فاذا حضرت الصلاه فليؤذن احدكم ولامكم اكبركم. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا ابو احمد محمد بن عبد الله الزبيري قال حدثنا مسعر بن الحكم بن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن البراء رضي الله عنه قال كان سجود النبي صلى الله عليه وسلم وركوعه وقعوده بين سجدتين قريبا من السواء. وبه قال حدثنا إنا لله وإنا إليه راجعون. نیا پلار مور الله دې مغفرت کامله نصیب زنو تلان شنو موږ به دعا کوو ان شاء الله بخاری پسې الله در صبر درکې لا حجي. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن انس بن مالك قال اني لا آل ان اصلي بكم كما رايت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت كان انس بن مالك يسمع شيئا لم اركم تصنعونه كان اذا رفع راسه من الركوع قام حتى يقول القائل قد نسي وبين سجدتين حتى يقول القائل قد نسي. باب لا يفترش ذراعيه في السجود وقال ودا سان دي لا يفترش سيدي لجزين اللي فزمك بان نغوري جي. وقال ابو حميد سجد النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يديه غير الشابس ولا سيدي لطلو حضرت صلى الله عليه وسلم يخلو لاسنا غير مفترش يعني داسي پزمک نو اچولی ولا قابضهما او نه داسي جوخت کول نه داسي کړو نه داسي زمکی کړ باندې وشت داسي چلو. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يفتح احدكم ذراعيه بساط الكلب. ځکه چې موږ کم دینو دا د الله عبادت ته هر هغه تشبیه نه پیغمبر منع کړی دا چې کم کې د انسانیت خلافی او د حیوانیت مشابهتی او دا افتراش د زراعی دا عادت د کلابو دی نو په موږ کې به د کلابو مزاج او د کلابو عادت نه راولي. جی باب من استوى قاعدا في وتر من صلاته ثم نهض. ګورا امام بخاری د امام احمد او د شافعی علیهم الرحمت تایید کړي مسأله دا چالکا د دویم رکعات ته پاسیدل رکعت اول دا وتر شي کنه دې چې ته جفتکای خو دویم ته وپاسي نو د دویم رکعت ته وپاسیدو کیفیت څه دی؟ امام ابو حنیفه امام مالک او اکثر فقهای محدثین وایي لکه تاسو د حاشیه بر روایتونه د مصنفین ذکر کړی دي او د ترمذی هم ذکر کړی دي او دا روایتونه متاسف په ترمذی کې باقاعده کتاب راوړو چې کان اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم ينهزون على صدور اقدامهم. امام شافعی او امام احمد سے مسلک دا دی چې درکاتی ثانی ته چې پاسي د جلسه د استراحت بکای لګوندې بکینی راغینه پس بیا دویم رکعت پاسي او دا روایت فقط مالک ابن حویرث روایت ده دا روایت مالک بوي زبیا د جواب کوم. باب من استوى قائدا هر هغه سړی چې برابر کینی فی وتر من صلاتی پاغه جفت موز کی استغفر الله پاغه تاغ کی ثم نهضوا بیا دې ودریږي پاسي. جی به قال حدثنا محمد بن صباح قال اخبرنا وسيم اخبرنا خالد بن الحذاء وانا ابي كلابه قال اخبرني مالك بن الحويرث رضي الله عنه انه راى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فاذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى کله چې حضرت په وتر کې د مازنه یعنی سمانه لکه جفت شوه نو او دویم رکعت پاسې ده لم ينهض نه و پاسې ده حتا يستوي قاعدا تر دې چې به حضرت کې ناس برابر بشر ناس تکون کې نو لکه دویم سیدی نه بچ پاسې ده نو لیک بکی ناس ته بیا چې دمو وکړه نو بیا به پاسې ده. ها اوس دا روایت د امام شافعی مؤید شو د امام احمد مؤید شو امام بخاری مؤید شو لیکن احناف کو چونکه د جلسې د استراحت قائل نه دي نو چې نه دي دا حدیث راغلی دوی څنګه نه مانی نو دا غي جواب دا دی چې نور ټول خبرې به پرېږي دي
دغه جواب بهترین دا دی چې دا ناسته د حضرت استراحتن نوا دا بنا بر عذر وا لکه روایت کړه لما تبدل النبي صلی الله علیه وسلم هر کله چې د حضرت بدن درون شو پر بدن درونېدو دو معنی دي یا دا چې غټ شو او بل دا دی چې درون معنا الکه دی اخپو په دې مټو کې د بدن اوچتولو طاقت نو بیا سره چې کمزوري شي کنه لکه اوس مونږ نشو پاتې دي عثمان خو احمد د خیر سره درون دی د خیر سره لیکن هغه ځوان دی په یو ټوب داسې شي امن چې پاسونه لغونی لاسونه منظور لګ ولی درن خادمان زیات دی الکه خود عمر تقاضا دادا اوس په دې مټو کې او په خو کې تمره زور نشته چې دا وزن اوچت د تبدن معنا دا کمزورتیا په بدن کې دا معنا وکړو دا ادب معنا شي دیمه وجد ادم غوي چې دا بیان جواز دی پاره دی او دغه دلیل دا دی چې عمل د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې اکثر نو پای کې رورا نو لکه بخاری 986 تراواړه نو سو 86 تراواړه د خیر سره ملاو شو دا بالکل منځ کې حدیث حدثنا اسحاق ابن منصور قال حدثنا ابو اسامه رازا نو اخر کې ګوره حدیث خلاصي وي ثم جد حتا تطمئن ساجدا ثم رفع حتا تستوي وتطمئن جالسا ثم جد حتا تطمئن ساجدا ثم رفع حتا تستوي قائما ثم فعل ذلك في صلاتك كلها شته کې نشته جی شته ده اوس دې کې جلسه د استراحت را نغلا دلته کې دادي ثم رفع حتا تستوي قائما ثم فعل ذلك في صلاتك كلها 986 صفحه البته کې جلسه استراحت تعلیم نه دشه نو معلومه شو دا دلته جلسه د استراحت شوا بیان جواز یا بنا بر عذر دلیل سره مصحح دلیل داده مولانا صاحبہ چې دا مالک ابن حویرث چې دی محدثین ذکر کوي د چې کله مدینه ته راغلو هغه د هجرت لسم کالو لسم کالو د حضرت د هجرت لسم کال باندې راغل د مدینه منورې ته هغه په آخري کال د حضرت سیبو یعنی کمزوري شو نو دا بنا بر ظوف یا للجواز او بل استاسو عاشی دوار روایتونه ترمذی لیکلي دي چې ترمذی صفه سلور شپته منګویل اخبار روایت شته څنګه دي کان رسول الله صلی الله علیه وسلم ينهض في الصلاه على صدور قدمه او بیا امام ترمذی ول عمل عند اهل العلم ټول اهل علم په دې باندې روان دي او دا ورپسې د مصنف روایت مشته مخکې ده جوابونه شوه خیره باب دې په بیان دي چې څنګه به اعتماد کې پزمکا کله چې ودريږي دویم رکعت تا اوس ګوره باب کې کیفیت ته اعتماد دی په حدیث کې فقط اعتماد ذکر دی کیفیت نه دی ذکر حاصل دا دی چې ګوره یو سړی لکه سیدین برت زی څنګه بزي اولا خدا دې چې ينهزون علی صدور اقدامهم لیکن کې چې صدور اقدام باندې نشیتلې بیا د لاسونه بداسه کی لاسونه په دې زور باندې په بازار اوچت کې دا خو ضرورت او تبیح المحظورات بیا تعالی جائز دي اته جائز نه دي جی وبه قال حدثنا معل بن اسد قال حدثنا وهيب بن ايوب عن ابي كلابه قال جاءنا مالك بن الحويرث فصلى بنا في مسجدنا هذا فقال اني لو اصلي بكم وما اريد الصلاه لكني اريد ان اريكم كيف رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قال ايوب فقلت لابي كلابه وكيف كانت صلاته
قال مثل صلاة شيخنا هذا يعني عمرو بن سلمة قال أيوب وكان ذلك الشيخ يتم الركوع التكبير وإذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس واعتمد بس ثم قام. ولا أصدقي كيفية جلسة ایک بناست واعتمد على الارض اعتماد پر بزمه کې وکنو ثم مقام بیا و فاسده استاد بچا ته بوډاګان لیدل کینی الکه دا پاسه داسې کی غونی نه کنه د بیا روان داسې یادا یو لازم کې بل لازم په تکلیف را پاسي نو کیفیت ته څنګه پاسې دي شندازه پاسه جی باب يكبر وهو ينهز من السجدتين وكان ابن جمير يكبر في نهزته يكبر وهو ينهز من السجدتين باب دې بیان دي لکه موږ مخکې اتمام د تکبیر به وی په داسې حال کې چې پاسیده به د سجدونه وکان ابن زبیر يكبر في نهزته دا نه چې توس پاسي نو الله اکبر او بیا ورو پاسي نن فی نهزته فیات پاسیدو تکبیر وایا الله اکبر ٹھیک شو امام بخاری لکا آلتوی چی رکوع لذی سیدی لذی نو اتمام دا تکبیر بکے اس چی نحوز کہے دا سیدینا برا نحوز کہے دا قعودنا نو پدی نحوز ہی تکبیر بوائے جی ٹھیک شو جی وفي قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث قال صلى لنا ابو سعيد فجهر بالتكبير حين رفع راسه من السجود وحين سجد وحين رفع وحين قام من الركعتين وقال هكذا رايت النبي صلى الله عليه وسلم. وفي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا عماد بن زيد قال حدثنا غيلان بن جرير عن مطرب قال صليت انا وعمران بن الحسين صلاه الخلف علي بن ابي طالب رضي الله عنهم فكان إذا سجد كبر وإذا رفع كبر وإذا نهض من الركعتين كبر فلما سلم أخذ عمران بيدي فقال لقد صلى بنا هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم أو قال لقد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. ډېر افسوس دي سړي موږ غب شپ لګو مرګ ورسره هوګا کفکان پکې راځي الله دې مغفرت وکړي.